هغوی ماله مینه راکړې وې، نن به زه دلته نه وم. تاسو ماله خوشحالي رانه کړه، غم رانه کړو، دلته موږ خلک نه پرېږدي. زه څه وکړم، زه خو د دې دنیا نه ډېره تنګه یم. څه به دیکو زه راووتم، دلته زه راورسېدم. دا خو د خدای کار دی، که خدای زه داسې پیدا کړم. داسې هغه خو نه یې په کار د خپل بچو سره که نه. زه دا ویل غواړم چې تاسو زما سره ډېر ظلم کړی دی. نن زه ستاسو د لاسه دې ځای کې ناسته یم او زما سره دا ظلمونه کېږي. نو خیر دی داسې که د چا بچي د چا هغی داسې خپل بچو سره مه کوئ. څنګه چې زما سره شوي سبا ورځ به ستاسو د بچو هم دا حلي. که زما په شان ستاسو بچي کورونو کې ناست نو خیر د هغوی له مینه ورکوئ، هغوی سره لږ لهجه سمه ساتئ، هغوی له مینه ورکوئ، هغوی سره هغه وکئ، خپل دُک درد سره شیر کړئ چې هغه نن سبا زما په شان داسې جاړي نه دلته کې. زما نوم چاهت دی، د سوات اوسېدونکې یم. د بچپن نه زه داسې یم چې کله نه سوات کې حالات خراب شو نو کور والا به هم دمکیانې راکولې. پهله خو ما ته داسې خاص څه نه وي، خو چې کله نه طالبانو مطلب حالات خراب شو نو ما له به یې دمکیانې راکولې. ګیتا خو تا ته خو موږ ډېر وویل چې ته سمېږې نه، نو تا موږ طالبان له ورکوو، که ژوندی دې ښه ښه او که هر سره کوي، که مړکی دې مطلب هر سره کوي، نو بس موږ بیا نه شو هغه کولی. نو زما اړه کې هیره راغله چې خدای پاکه دوی خو ما طالبان له ورکوي، دا به څه کېږي. پهله خو زه دم 2-3 ورځې مې سوچونه کول چې خدای پاکه زه به څنګه ځمه، څنګه به نه ځمه. زه خو دونه عمر مې هم نه دی پوهېدم هم نه چې خدای پاکه مخکې به څه کېږي. زه خو داسې قدم اوچتم خو چې مخکې به کېږي څه. زما خو دا اراده نه وه چې مطلب زه خو ومه داسې، خو دا اراده زما نه وه چې زه به مطلب دې خلکو له به ځمه، کومو خلکو له به. بس دا الله په توکل باندې راووتم، کلمه مې وې او بس داسې را روان شو. نو 2-3 شپې مې اخوا دې خوا وکړي. نو ملګري راسره هغه وایي چې دلته کې مطلب خواجه سره ستا ملګري پاتې کېږي، زموږ ملګري دي. نو هلته به شو زه هلته ورغلم. نو هلته چې ما خپل ملګري هغه مې وکتلو نو نور مې ډېره خوشحاله شو چې د دنیا کې خو زما په شان خلک هم شته. یوازې زه خو نه یم چې بس زما د مور پلار ما له جنم راکړی دی، خویان درونو چې دا یو غټ ګناه دی. پهله خو ما ته داسې ښکاره کېدو چې بس دنیا کې زما په شان نور څوک نشته، یوازې زه یم. نو چې ما خپل نور ملګري وکتو نو زړه مې خوشحاله شو، زړه مې مطمئنه شو چې دنیا کې نور هم زما په شان خلک شته. زموږ ژوند خو د عام خلکو نه ډېر مختلفه دی، ولې چې مور پلار هلته پاتې شو، دلته کې هم سکون نشته. بس خپله کې دک سک کوو چې چېرته خوشحالي نه هغه هم په خپلو کې شیر کوو، چې چېرته غم یې هغه هم په خپلو کې شیر کوو. بس زموږ نور هېڅ څوک هم نشته.